أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مریم 14 سپارہ آیات نمبر 8 حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک نے د بچی سوالو کو چې الله تعالی مال بچی راکی الله جل جلاله د هغه سوال چې کوم دی قبول کو وی فرمایو الله تعالی او فرمایل چې ستا زوی بگیږي اسمه یحیی چې نوم د هغه یحیی علیه السلام وی لم نجعل له من قبل سمیا او ندی ګرځول د لپاره من قبل مخکې د دینه سمیه سوک هم نام یعنی دا نوم په دنیا کې د یحیی علیه السلام نه مخکې د بل چې الله تعالی وی چې مونږ نه دی ایخی نو نوم ورلوم الله تعالی کې خود چې نوم دغه یحیی وی ستا به زوی کېږي دغه نوم به یحیی وی او دا یحیی داسې نوم دی چې دا نوم الله تعالی فرمایي چې دا په دنیا کې د یحیی علیه السلام د پیدایش نه مخکې د بل چا نو چې کله دا خبره حضرت زکریا علیه السلام واورېده نو زکریا علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې یا الله تعالی څنګه به زما زوی کېږي حال دا دی چې زما بیبي دا شنډه ده او زه د بوډاوالي د وجې نه ډېر کمزوری ته وررسېدلی یم نو علما فرمایي چې زکریا علیه السلام دا خبره نه و چې د هغه یقین کمزوری و خو د کیفیت سوال کو د الله تعالی نه سوال کو د کیفیت چې خدای پاکه زه به دکه شانتې بوډا یم او زوی به راله راکې او کنه ما به ورته ځوان کې او بچی به راله راکې ماله چې ته کله بچی راکې نو د هغې شنډې ښځې نه به راله راکې که دویمه ښځه به راله راکې د هغې نه به راله بچی راکې نو دا سوال یې د کیفیت په باره کې کو دا نه چې په الله تعالی باندې یقین نو چې څنګه به راله راکې زه خو بوډا یم پیغمبرانو اعتقاد د هغې نه مضبوط اعتقاد د بل چا نه وي خو د کیفیت سوال یې کو او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دا د شوق او د محبت د وجې نه دا خبره کوله چې الله تعالی زما زوی به څنګه کېږي نو د دې دپاره یې وي چې الله تعالی ورته دوباره وفرمایي چې ستا زوی به چې کوم دی کېږي او په دې طریقه باندې به کېږي نو د محبت د وجې د الله تعالی نه سوال کو نو چې کله سوال وکړو نو الله تعالی ورته وفرمایل د فرشتې په ذریعه باندې چې دکه شانتې به کېږي ته به هم دکه شانتې بیبي به دې هم دکه شانتې وي او دا کار په الله تعالی باندې څه ګران کار نه دی څنګه چې الله تعالی ته د نش نشته کړی زکریا علیه السلام د الله پرمشي ته نه وي ما شته کړی نو دکه شان ستا نه اولاد پیدا کول ما ته څه ګران خو نه دي هم ستا نه به پیدا کوم هم د دکې بیبي نه به درله پیدا کوم بیا زکریا علیه السلام سوال کوي چې خدای پاکه چې زما د بیبي حمل ټهرو شي حمل چې کوم دی انحلي زما د بیبي حمل وشي د هغې نښه به سي چې زه مطمئن شم زه خوشحاله شم چې زما بیبي حامله شوې ده نو الله تعالی ورته وفرمیل چې ته به بلکل روغ جوړې خو ته به 3 ورځې او 3 شپې خبرې نشي کولی روغ جوړ به یې خو خبرې به نشي کولی د الله تعالی عبادت به کولی شي د الله تعالی ثنا او صفت به ویلی شي خو د خلکو سره به خبرې نشي کولی ته په اشاره 3 ورځې او 3 شپې خبرې کوي نو دا به چې کوم دی د دې خبرې نښه وي چې ستا د بیبي حمل چې کوم دی ټهرو شوی دی نو دکه شانتې وشوله یو پیره زکریا علیه السلام د خپل محراب نه راووتو د خپلې کمرې نه او چې راووتو خلکو سره خبرې کول شروع کړو
نو خلکو سره خبرې نشوي کولی. نو په اشاره باندې خلکو ته وي تاسو سار او سبا او بیګا د الله تعالی حمد او ثنا وایي، د الله تعالی تسبیح وایي. د هغې نه وروستو بیا الله تعالی ورته حضرت یحیی علیه السلام بچی ورکو او یحیی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې په وړوکوالي کې دته مونږ چې کوم دی حکمت ورکړی دی، نبوت مو ورته په وړوکوالي کې ورکړی دی، په ځوانوالي کې وړوکوالي کې ځوانوالي کې. عام قانون دا دی د الله تعالی چې څومره انبیا علیهم السلام دي نو 40 کاله پسې ورته پیغمبري ورکړې ده. خو یحیی علیه السلام ته الله تعالی په ځوانۍ کې پیغمبري ورکړل، دا د خصوصیت دی. او الله فرمایي دله مونږ ډېر نرم زړه ورکړی، ډېر نرم زړه. نو په مخلوق باندې به ډېر خفه کېدو، د الله په مخلوق باندې به ډېر زیات خفه کېدو. او روایتو کې راځي چې ده به دومره جړل چې د ډېرې جړا د وجې نه د ده په دې اننګو کې اوښکو لارې جوړې کړې وي، دومره به یې جړل. لا ماشوم وي، ماشومان ورته یو پیروي چې راځي لبې کړو، وي ده ورته وایي چې زه الله تعالی لبو له نه پیدا کړی، زه خپل عبادت له پیدا کړی. ماشوم انبیا اولاد چې کوم دی هغه خو صحیح کړه، د دې اولیاو د اولاد نه د اولیاو دا الله تعالی چې کوم دی بعضې وختونو کې په دې ورکوټوالي کې په وړوکوالي کې الله تعالی دې ته د دین پوهه ورکړي. یو بزرګ د بل بزرګ ملاقات لته د اختر په ورځ باندې، نو یو ماشوم ناست ژړلې، نو وي هغه بزرګ ورته وایي چې بچې ته ولې ژاړئ؟ اکوړ سره نشته دی. هغه وخت کې به خلکو اکوړ کول، وایي چې نه زه په اکوړو پسې ژاړم، وایي چې ولې څه خواږه ماږه د سر نشته چې دله والم، وایي چې نه دې پسې هم نه ژاړم. وایي څه پسې ژاړئ؟ وایي زه په دې خبره باندې ژاړم چې کله زما مور سار ور پسې کوي که نه ور بلي، نو واړه واړه لرګي د لاندې کېدي، او بیا چې کله هغه واړه واړه لرګي ور والي نو د هغې نه وروسته پرې غټ غټ لرګي کېدي، نو بیا غټ ور والي. وایي زه په دې خبره یارېږم هسې نه چې د جهنم الله تعالی ګرموي، دا واړه واړه په مونږ باندې جهنم ګرم کړي، دا لوی لوی راپسې وروسته راولي، په دې خبره باندې ژاړم. نو یحیی علیه السلام چې دی په وړوکوالي کې ورته الله تعالی پوهه ورکړې وه. نو خلکو ملګرو ته وي زه الله تعالی د لوبو دپاره نه هم پیدا کړی. روایتو کې راځي چې نه د ګناه کړی دی نه د ګناه شوق پیدا شوی دی، پیغمبران خو هم د ګناه نه پاکي، خو ګناه یې لیدلې هم قدرې نه دی، داسې پاک الله تعالی یحیی علیه السلام پیدا کړی. نو دې کې د هغه دغه ټول ذکر دی. قال زکریا علیه السلام وفرمایل رب ای رب زما انا یکون لی څنګه به وي زما دپاره غلام هلک، یعنی څنګه به زما هلک کېږي، انا یکون لی غلام څنګه به کېږي زما هلک، وکان یا ان یکون لی غلام څنګه به کېږي زما زوی، وکانت امرأتی او حال دا دی چې زما بیبي عاقرا بوډۍ ده، وقد بلغتو او په تحقیق سره زه رسېدلی یم من الکبر د بوډاوالي د وجې نه عتیه ډېرې کمزوری ده، د ډېر بوډاوالي د وجې ډېر کمزوري شوې یم. نو عقل خدا تقاضا کوي چې د دې بچي نه کېږي، نو څنګه به کېږي؟ زه به ځوان کېږم بچی به مې کېږي، او که نه زه په دقې حالم او ته به راله بچی راکړې، زما به دقه بیبي وي او که نه د بلې بیبي نه به راله راکړې. قال نو فرشتې وفرمیل کذالک دغه رنګې قال ربک ستا رب فرمایلی دي، فرشتې ورته وفرمیل، عرض یې ورته وکړو زکریا علیه السلام ته چې هم دقه شان الله تعالی فرمایل دي. قال فرشتې وویل کذالک دغه رنګې قال ربک فرمایلی دي رب ستا هو علی هین چې دغه کار علی په ما باندې هین اسان دی، یعنی دغه کار کول ما ته آسان دي. وقد خلقتک او په تحقیق سره ما ته پیدا کړي من قبل مخکې د دې نه ولم تک شیئا په داسې حال کې چې ته هېڅ نه وې، تاړو سوې نه، ستا نوم او نشان نه و. زکریا علیه السلام ته الله فرمایي ستا نوم او نشان نه ته ما د نشته شته کړې پیدا مې کړې، اوس ستا نه اولاد پیدا کول دا ما ته ډېر اسان دي. قال نو زکریا علیه السلام عرض وکړو رب اجعل ای رب زما، رب ای رب زما اجعل وګرځئ لی زما دپاره آیتا یوه نښه د حمل د ټهراولو دپاره. نو زکریا علیه السلام الله تعالی ته عرض وکړو چې الله تعالی چې زما د حمل ټهراو شي زما د بیبي او حمل یې جوړ شي د هغې نښه به شي د هغې دپاره ما ته یوه نښه وښه چې زه ورته بار بار خوشحالېږم. قال ربي
قال نو زکریا علیہ السلام اوفر عرض کو رب جعل اے رب زما وګرځي لی زما د پاره آیتن یو نخ د حمل ټهرویدو د پاره. قال نو الله او فرمایل آیتک ستا نخ دادا الله تکلم الناس دا چې ته خبرې نشي کولی خلکو سره 3 لیال درې شپې سویه ته خبر برابرې په دې حال کې ته خبر برابرې او ته خلکو سره خبرې نشي کولی بیمار بنی چاړه بنی نور بیماری بدینی صرف د خلکو سره خبرې نشي کوي نور کو خپل عبادت کې د الله حمد او ثنا او هر سبب ویل شي خو د خلکو سره خبرې نشي کوي دا به د خبرې علامت دي چې ستا د بیبي حمل ټهراو شوی دی. فخرج نو دی راووتو څوک زکریا علیه السلام فخرج بیا دی راووت یعنی زکریا علیه السلام راووت علی قومه په خپل قوم باندې من المحراب د محرابنا محراب عبادت خانه ته ویل شي کمرې ته ویل شي او زمونږ د محراب دا مخصوص محراب ته نه دی مراد د عبادت ځای ته ویل شي اصل کې محراب د جنگ ځای ته ویل شي چې کوم ځای کې انسان عبادت کوي دا د شیطان سره جنگ کوي نو دوی کوم عبادت کوي د دې وجه نه ته محراب وي چې دلته شیطان سره جنگ کوي موږ سره نه کوو ټول دنیا په سوچونو کې لګیا یو چې سم خلک یو سره جنگ کوي دلته کې الله دې موږ معاف کړي. فخرج پس راوت زکریا علیہ السلام علی قومه په خپل قوم باندې من المحراب د محرابنا د عبادت خانینا فاوحى الیهم نو اشاره کول دوی ته په اشاره سره خبرې کوي چې کله د کمرې نه راووتو یا به دا خلک چې څنګه به دروازه کوله کړه خلک به د عبادت لپاره ورنن وته یا دا چې هغه به عبادت کو بهر به راووتو نو د خلکو سره بیا میلاوي د خلک به دغه په انتظار کیو ته چې کوم ملګری نو هی به سره خبرې کوي په دغه ورځ باندې ناشنا حالاتو چې کله د دروازه لري کړه هغې د نشو یا زکریا علیه السلام راووتو دې سره خبرې شروع کړې خبرې نشوې کولی نو په اشارې سره د ګوتې په اشارې سره د سر په اشارې سره هغې سره خبرې کول شروع کړو. فاوحى الیهم نو اشاره وکړه الیهم دوی طرف ته ان سبحوا دا چې تاسو تسبیح کوئ بکرة وعشیا سبا بیګا تاسو د الله تعالی تسبیح کوئ سبا بیګا یا دا چې دینه منځونه مراد دي چې سارو مهم منځونه کوئ او یا دا چې د دینه کثرت مراد دي سبا او بیګا مطلب دا چې هر ټیم د الله تعالی ذکر کوي الله تسبیح کوي ایو کسو کني چې سره دیکانو نو هغه ابو لسار ډوډۍ راوړه ماښام به وله ډوډۍ راوړه نو بس دا بل کس پسې لړ وي داسې کار دی یو ګوره ته چې دې تاله سار ډوډۍ راوړي که نه ته هغه ماښام ته ګوري او چې ماښام دله ډوډۍ راوړي هغه سار ته ګوري وي ما سره راځه بېګا سبا خوره هغه ورسره تللی دی خوله کې ورته خبره اسانه کړه هغه مکه څیز و خو خوله کې ورته اسانه کړه نو دلته چې بېګا او سبا ذکر دی دې نه کثرت مراد دی چې هر ټیم د الله تعالی ذکر نو په اشاره باندې دي ته سور ټیم د الله تعالی ذکر کوي یا یحیی علیہ السلام خذ الکتاب انیس کتاب نو الله تعالی ورله بچي ورکو ها یحیی علیہ السلام ولا ورکو بیا الله تعالی یحیی علیہ السلام ته حکم کو یا یحیی علیہ السلام خذ الکتاب انیس کتاب بقوه په قوت سره یعنی تورات دا په قوت سره انیس نو یاد کا عمل په کا ځان په پوها کا او عمل په کا وآتیناه او مونږ ورکړو دته الحکم نبوت صبیه په الکوالی کې مونږ دته نبوت دا په الکوالی کې ورکړو وحنانا او نرم دلی مو ته ورکړو شوق د عبادت مو ته ورکړو من لدنا د خپل طرفنا وزکاتا او پاکی مو ته ورکړو ابن عباس فرمایي چې د زکات نه مراد الطاعت والاخلاص د الله تعالی طاعت د الله فرمان برداری او اخلاص دا متور کړو او پاکدامانی ته مراد د بعض مفسرین پاکدامانی غسته چې د موږ پاکدامانی ور کړو وکانه تقیا او ودی تقیا متقی تقوا کوونکی وبرن نیکی کوونکی او بوالدیه د خپل مور پلار سره ولم یکن او نو دی جبارن سرکش عصیا نافرمان او سرکش نو مور پلار سره نیکی کوونکی وسلام
سلام دی وی علیه په د باندې یعنی یحیی علیه السلام باندې یوم په هغه ورځ باندې ولیده چې دی پیدا کړی شوی دی و یوم په هغه ورځ باندې یموت چې دی به مړ کیږي و یوم په هغه ورځ باندې یبعث چې راپاسولی به شي حیا ژوندی. سفیان بن عیینه فرمایي چې دا درې ځایونه دا د وحشت دي د یری دي د زنکدن ټیمو د پیدایش ټیمو او بیا چې کوم دی د زنکدن ټیمو او بیا د دوباره د راپاسېدو ټیمو وی دا د یری ځایونه دي او د دواړو کې الله تعالی دته د سلامتۍ زیری ورکړل دی یحیی علیه السلام ته چې په د باندې سلامتی وي په کوم ورځ چې دی پیدا شو او په کوم ورځ به چې دی مړ کیږي او په کوم ورځ به چې دی دوباره را ژوندي کیږي نو د دریو ځایونو کې الله تعالی ته سلامتیا زیری ورکړی دی. قال زکریا علیہ السلام فرمایل رب اے رب زما انا یکون لی غلام څنګه به زما کیږي هلک وکانت امرأتی حال دا دی چې زما بیبي عاقرا شنډه ده وقد بلغتو په تحقیق سره زه رسېدلی یم من الکبر د بوډاوالي د وجې نه عتیا ډېرې کمزوری ده. قال فرشتي وویل کذلک دغه رنګې قال ربک ستا رب فرمایلی دي هو علی هین چې دغه کار په ما باندې ډېر آسان دی وقد خلقتک او په تحقیق سره ما ته پیدا کړي من قبل مخکې د دې نه ولم تک شیئا په داسې حال کې چې ته هېڅ نه وې. قال نو زکریا علیه السلام عرض کو رب رب زما اجعل وګرځئ لي زما دپاره آیتا یوه نښه د حمل ټهرولو دپاره. قال الله فرمایل آیتکن ستا نښه دا ده الله تکلم الناس دا چې ته به خبرې نشي کولی 3 لیال درې شپې سویه ته به ښه تندرستي. فخرج بیا دې راووتو علی قومه په خپل قوم باندې من المحراب د عبادت خانې نه فاوحى الیهم نو اشاره یې کوله دوی ته ان سبحوا چې تاسو تسبیح کوئ بکرة وعشیا بیګا سبا یا یحیی یحیی علیه السلام خذ الکتاب بقوه انیسا کتاب بقوه بقوت سرا وآتیناهم ورکڑی ادتا الحکم نبوت صبیہ پو الکوالی کی وحنانا او نرم دلی مولا ورکڑی وا ملتنا دخپل طرفنا وزکاتنا و پاکی مولا ورکڑی وا وکان تقیہ او دی تقوادار وبرن دی نیکی کون کیو بوالدیه خپل مور او پلار سره ولم یکن او نو دی جبارن سرکش عصیا نافرمانا وسلام سلامتیا دی وی علیه پد باندې یحیی علیہ السلام باندې یوم په هغه ورځ باندې ولید چې دی پیدا کړی شوی دی و یوم په هغه ورځ باندې یموت چې دی به مړ کیږي و یوم په هغه ورځ باندې یبعث چې دی پاسول شي حیا ژوندی. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك.